دا اوس اسلام آباد کې سو اے پښتنو ولی بیځای بیځای غیرت نارې لګوي دغه دا زندگی په دین کې تیر کې کنه تبلیغ سره ورشئ مدرسې ته لاړ شئ مور او پلار خدمت وکړئ نن ورشئ هغه کورونو ته چې چا نه بچي پاتې شله اسلام آباد نه لاشونه راله په کور کې نه لیډر دی نه بل څوک نه بل څوک سر ته قمور ناسته جاړي هغه پلار ناسته جاړي هغه لور خور ناسته جاړي هغه ښځه ناسته جاړي تا ځکه ستا لیډر اوس نه راځي ابدي مسافر شو آیا ته اسلام لپاره تللی وې ته ختم نبوت لپاره تللی وې ته د صحابه کرامو د عظمت لپاره تللی وې ته صرف خپل لیډر بچ کولو لپاره تللی وې هغه لیډران چې ټول عمر یې ته د الله نه لرې کړی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې کړی ستا په زړه کې د مدرسې نفرت اچول دی ستا په زړه کې د خانقاه نفرت اچول دی ستا په زړه کې د اهل الله نفرت اچول دی تیرې جماعت نه لرې کړی ستا ژبه هر وخت غیبت ستا سترګې بدې ګوري ستا غوږونه بد اوري داسې لیډرانو لپاره تاسو ځان وجنئ اے پښتنو اے پښتنو اے پښتنو دا لاس تر ته داسې کوم وپېژنئ ځان وپېژنئ دا مونږ کم طرف ته روان یو مور او پلار به په کور کې جاړي رور سره زما جنگ دی تره سره زما جنگ دی تربور سره زما جنگ دی جنگ په جایدادونو باندې دمره نه دی جنگ په مال او دولت باندې دمره نه دی جنگ دین لپاره نه دی جنگ لیډرانو لپاره دی دا زما لیډر دی دا زما لیډر دی په تندرې ولئ هغه لیډرانو پسې شئ چې د کمو لیډرانو د سر نه تر پو پورې محمدیان ښکاري چې ستاسو ایمان نه بربادوي بس موږ دا دعا بیا به کوو الله ناپوه او پوهه نشله ستا بندګان دي په تهجد کې مې وله دعاګانې کړ دي په خانقاه کې مې وله کړ دي علماو ته مې ویلي تاسو ته به ویم څومره زمونږ دا رونه دا زمونږ ملګري دا پښتانه دا الته شهیدان شوي دي کریمه ربه د ټولو کامل بخشش و مغفرت وکړي او چې کم پکې زخمیان دي کریمه ربه د دو مدد وکړي او د دو صحتونه دو ته ورکړي او مزید داسې غلطو لارو نه غلطو کارونه الله مونږ به دا ټول بچ کې قسم دې ړمې تر باندې خوږېږي زه هم پښتون یم پښتون پرېږده دا د وروستو خبرې دي مسلمانان خو یو که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو که نه ولې په ځان ترس نه کوئ ولې موږ ځان برباد که بس ځان وپېژنئ مه ځئ د غلطو لیډرانو پسې مه ځئ د غلطو خلکو پسې د علماو نه د مور او پلار نه ډېر ستاسو خیرخواګانې څوک نشته هلته چې کوم حالت موږ نه تپوس وکئ داسې هغو څه شله هر ځل لا لیډرانو تښتي او دغه مظلوم عوام غریب ولس دا به هلته چې دی دا به ډنډې خوري دا به هلته ځان دغه کوي په دې جومات کې ناست یم مګر زما به نور څه مفاد دي به دغه درخواست مې راوړی دی دا به زه کوم اوس څوک ما ته څه وي ودې بدې ردې لاته ووایئ و زه به انشاءالله علماو ته به ویم کې پي کې کې دا آواز اوچت کوئ د دې ولس ته منت وکئ مه کوئ په ځان ترس وکئ دا چې کم لاړ دی به الله له څه جواب ورکوي ولې زه په دین قربان شوم زه په ختم نبوت قربان شوم زه په ملک قربان شوم په څه قربان شوی ته نن د پښتون روزانه هرې میاشتې کې روان دا صوبه څه ده زه پښتون یم پنجاب کې پاتې کېږم قسم د ډمې جاړي دننه په تهجد کې دواګانې کو یا الله ولې دا زمونږ قوم برباد شو او خاص کر پښتون په هر ځای کې بربادي کې لګیا دی هر ځای کې دی بیزه جوړه ده د قربانۍ بس کې د خدای خاطر وکئ منت درته کوم ځوانانو خپل الله سره تعلق جوړ کئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق جوړ کئ نن لاړ شئ هغه ځوانانو کورونو ته چا نه مور او پلار پاتې شله چا نه ځوانه ښځه پاتې شله چا نه بچي پاتې شله لیډران والا په کار راله په کار به راشي سوال نه پیدا کیږي آیا زمون خبره منئ که نه منئ ومنئ منت درته کوم لرې نه راغلی مسافر یم